حضرت نوح علیه السلام و خپل قوم ته 900 کاله تبلیغ وکړو. په 900 کاله کې چا د ده خبره هم نه ومنله. چند کسانو د ده خبره منلې وله. تر هغه وروسته دی څه وایي؟ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. نوح علیه السلام و خپل قوم ته شرا وکړله چې یا الله د مځکې پر سر باندې یو کافر هم مه پرېږدې. چې کله الله تعالی د نوح علیه السلام قوم ټول غرق کو او هغه کسان چې د ده خبرې منلې وله هغه ټول بچاو سو. د قوم تر غرقېدو وروسته الله تعالی و نوح علیه السلام ته فرمایي چې ای نوحه یو کار وکړه، یو څو منګي جوړ که منګي. نوح علیه السلام د الله تعالی په حکم باندې منګي جوړول شروع کړو. چې کله یې منګي جوړ کړو ډېر منګي جوړ سلو. وروسته په دویم وارې الله تعالی امر ورته کوي چې ای نوحه دغه منګي چې تا په خپل لاس باندې جوړ کړي دغه منګي بیرته مات که. دا ډېره د عبرت واقعه ده، لږ په توجه یې راسره واورئ. نوح علیه السلام ورته وایي چې یا الله اول دې ماته د دې امر وکړو چې دا منګي جوړ که او دا منګي به په ډېر تکلیف باندې جوړ کړو او دومره زیات مې جوړ کړو. تر هغه وروسته بیرته د دې امر راته کوې چې دا منګي بیرته ټول مات که. دا خبره نوح علیه السلام ته په طبیعت کې خوند نه کور. ولې په دې باندې د خپله خواري کښلې وله، په دې باندې دی ستړی سوی و. لیکن د الله تعالی امر دی او دی نبی دی، د الله تعالی امر خو خامخا مني. هغه منګي یې بیرته مات کړو. بیا له الله تعالی څخه پوښتنه کوي چې د دې د ماتېدو وجه څه وله. الله تعالی ورته فرمایي چې ای نوحه په دې منګو باندې تا یو څه تکلیف وکړو، په تا باندې یو څه تکلیف تیر سو، لیکن تا ته دا خوند نه درکوئ چې کله ما تا ته دویم وارې امر وکړو چې دا منګي مات که. ستا په دې باندې زړه پریشانه کېدی. تاسو وګورئ په دنیا کې هم داسې نظام دی، دا کوچنیان چې کله کورکې کوي یو خښتې ډبر یې سره برابرې کړي وي، کورکی یې جوړ کړی وي. که چیرې یو ماشوم دا کورکی ور خراب کړي هغه کوچنی ډېره خوا په هغه باندې بدوي. که څه هم داسې عارضي شی وي داسې نه جوړ خو له ډبرو جوړ یا دوی خښتې سره ایښي، لیکن ده ته دا خوند نه ورکوي. ولې ده په هغه باندې تکلیف تیر کړی وي، ده په زحمت باندې جوړ کړی وي. نو الله تعالی ورته فرمایي چې ای نوحه چې هغه مخلوق چې هغه کفار دي، ګوره کفار خو هم الله تعالی پیدا کړي دي. هغه مخلوق چې ما په خپل لاس باندې ما په خپل قدرت باندې جوړ کړي وو، هغه مخلوق ته تا داسې شرا وکړه چې رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. تا داسې شرا ورته وکړه چې یا الله د مځکې پر سر باندې یو کافر هم مه پرېږده. لیکن ما ستا شرا قبوله کړله، د مځکې پر سر باندې مې ټول کفار ختم کړلو. یوازې هغه کسان چې ستا تابعداري یې کړې ول، هغه کسان چې په کشتۍ کې ولو، صرف هغه کسان پاته سو، نور ټوله دنیا غرق شول. نو الله تعالی وایي ما ته هغه خوند نه راکوئ چې زما مخلوق و که څه هم تا 900 کاله هغه ته تبلیغ کړی وی، داسې شرا به دې نه ورته کوله. پر الله تعالی باندې خپل مخلوق داسې ګران دی. ګوره دا کم مخلوق دی؟ دا مخلوق مسلمان نه دی، دا مخلوق همسایه نه دی، دا مخلوق قریب نه دی. دا هغه مخلوق دی چې الله تعالی هم نه مني. دا هغه مخلوق دی چې نوح علیه السلام له 900 کاله بعد هم نه مني. لیکن له هغه باوجود له کفر سره چې نه پیغمبر مني نه الله تعالی مني، بیا هم د الله تعالی په داسې کفارو باندې په داسې مخلوق باندې د الله تعالی خوا بدیږي. و ای نوحه داسې شرا به دې نه کوله. نو له دې څخه دا معلومیږي چې الله تعالی ته خپل مخلوق ډېر محبوب دی. هغه که د سپي په شکل باندې وي، هغه که د کافر په شکل باندې وي، هغه که د یو پرندې په شکل باندې وي.